قبرونه دا موږ وینو چې پاخه شوي بنګلې ته جوړې کړي خو په تسلسل د خلکو جوړ کړل چې بې د پجارو د لینډ کروزر عمر جیپان عمر قبرونه جوړي مقبري عادي مړو ته پکې ایس په دې پخول ایس دغه الټا نقصان ورته شته نیکسټ به دا خلک دا مړي بس کوي کندو ته به غورځي پټي خوشتنه ازمکه خو آبادې شوي بس دغه شاملات ته چې دا کوم چې موږ ته علماو بیا په جمعه په خطبه هغه چې دا وایي چې یو سړی مړ شي نو د دا قبرونه پخول دا سنت خلاف دي او د مړي ته نقصان نه شي فایده په هیڅ نه رسي لہذا زموږ دا یو میشن دی چې دا شی موږ د خپل خیر نه چې دا خیر نه د ټول کلي دپاره د یو مثال په طور دا پاخه قبرونه تاسو وینئ چې دا ټول موږ اوار کو او کچا په هغه سنت طریقې چې کوم کچا دي هغه حساب کړي قبرونه دا موږ وینو چې پاخه شوي بنګلې ته جوړې کړي خو په بس کې دوره لوی ډوغلې پاتې کال وشي او بیا نه راځي تاسو نو دا کچا قبرونه خرابېږي هم نه په دې کې مسله هم نه جوړېږي او ان شاء الله څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې قبر پخولو نه فایده هیڅ نشته نقصان نشته لہذا موږ له پکار دي چې دا کوم په دې پیسې خرچې کوو په دې پخواله خرچې کوو د دې مړو په ثواب طریقه دي او خیراتو کې چې دې ته په خیر راسي اوس په دې مقبره کې یو داسې تسلسل د خلکو جوړ کړل چې بې د پجارو د لینډ کروزر عمر جیپان عمر قبرونه جوړي نو زه خو اریان په دې چې په مشترکه مقبره کې ته څنګه لکه قبر جوړی او د هغې د پاسه بیا جنګلې لګې او لوی پیر بابا او دغه ته جوړوی که نه نو دا خو لږ شاملات دی دا خو غریبانانو دپاره دی خو آینده کې چېرې په دې روشو باندې د اما کمه نه خلک راځي او بس مړې دلته موږ ته پرېږدي او هغه پخوي بلکې مالکان چې کوم سټیک هولډر دي چې موږ او تاسو کوم د ډاګې خلک یو موږ لم پکار دي چې موږ په دې کې قبر پوخ نه کړو ځکه چې د قبر د پخولو څه فایدې نشته نیکسټ به دا خلک دا مړي بس کوي کندو ته به غورځي پټي خوشتنه ازمکه خو آبادې شوي بس دغه شاملات ته چې دا ډک شي یا خو به بیا نیکسټ داسې کېږي آینده چې بیا به بولډیزر راولي او دا ټول قبرونه به کرش کوي او دوباره به پرې نوې مقبره جوړي